اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. صدق الله العظيم. عزتمندو تاسو په مخکې ما د قرآن مجید د سورة مائده آیات نمبر 58 ولوستو. په دې آیات کې الله پاک فرمایي وی کله چې تاسو خلک موږ طرف ته راولئ نو دا منافقین دی دې لره پټوکو په حبسو باندې او پټوکو باندې نیسي. دا د دې د وجې نه چې دا قوم دی کې عقل نشته. عزتمندو د بانک ابتدا هغه څنګه شوې ده په سن 1 هجري کې چې کله په مدینه منوره کې جومات جوړ شو او هغې کې به خلک د ژبې لا راټولېدل. نو د دې دپاره دی وی چې څه ترتیب وکړی شي. دا یو ضرورت محسوس شو چې جومات جوړ شو خو اوس به دا خلک زموږ په ټیم کې له څنګه راجمع کېږي. دا یو ضرورت محسوس شو. د دې دپاره نبی علیه السلام د صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین سره هغوی سره مشورې وکړې. هغې کې څلور خبرې مخې ته رالې. لومړی خبره خو دا وه هغوی ویې چې چېرته په اوچت ځای باندې د اور بل کړی شي یا دې د مونځ په ټیم کې چې کوم دی جنډه هغه دې اوچته کړی شي یا دې د یهودیانو په شانتې ناقوس هغه دې بجاو کړی شي یا دې د عیسایانو په شانتې هغه سینګ هغه دې وغږولی شي. خو چونکې دا ټولې دا څلور واره خبرې دا په هر مسلمو کې موجود وي نبی علیه السلام دا خوښې نه شوې او صحابه کرام او نبی علیه السلام هغوی په دې سوچ کې هم په دغه شپه باندې یو انصاري صحابي حضرت عبدالله بن زید رضی الله تعالی عنه هغوی خوب ولیدو چې په خوب کې هغوی ته چا د بانګ کلمات وښول او د اقامت کلمات وښول. بیا چې کله سهار شو هغوی د نبی علیه السلام په خدمت کې حاضر شو او نبی علیه السلام ته هغه خپل خوب واورو. نبی علیه السلام هغه خوب ډېر زیات خوښ شو او دغه رنګې نورو صحابه هم داسې خوب لیدلی و. نبی علیه السلام ته الله پاک د وحي په ذریعه هم دا کلمات وښول. د دې نه پس بیا نبی علیه السلام حضرت عبدالله بن زید رضی الله تعالی عنه ته هغې ته وفرمیل چې ورشئ تاسو دا کلمات دا حضرت بلال رضی الله تعالی عنه ته وښوئ او هغوی به چې کوم دی بانګ وایي د 5 وخته دا یو لمونځ ده هغوی به بانګ وایي. همدغه شانتې هغوی وکړل. بلال رضی الله تعالی عنه ته دا الفاظ وښول او حضرت بلال رضی الله تعالی عنه هغه د اسلام لومړی مؤذن مقرر شو. عزتمندو کله چې به صحابو بانګ وایي دی غیر مسلمو کافرانو یهودیانو دی به ورپسې ټوکې کولې. دی به چې کوم دی دی وایي دا هسې لوبې دي یا بسې دي خنداګانې به یې کولې. قرآن وایي بأنهم قوم لا يعقلون یقینا دا یو قوم ده چې دی نه پوهېږي. عزتمندو دغه شانتې یو نصراني یو غیر مسلمو کله چې به حی علی الصلاة ته به مؤذن راورسېدو هغه به چې کوم دی هغه به ډېر تنګ و. کله چې به بانګ ویلی کېده هغه به ډېر زیات تنګېدو. حی علی الصلاة ته به چې کله مؤذن راورسېدو نو ده به ویې اخرج الله الکذب وی الله پاک دا دروغجن وی دا دې حالات کې حالانکې دی به خپله دروغجن و. همدغه شانتې د بانګ هغه عزت د هغې خیال ونه ساتو. الله پاک ورله چې کوم دی په دنیا کې سزا ورکړه. دغه شانتې یو ورځ همدغه غیر مسلم دغه نصراني دی په کور کې یو وینځه وه هغې څه اور بل کړو هغه اور څه سره ولګېده هغې کور اور واغېستو
غفور مسدد او دخل ساری دې پکې الله پاک تباہ کو دې پکې مسدد دغه شان عزتمند چا چې د بانک په وخت کې د بانک قدر کړی دی د بانک جواب ورکړی دی عزتمند الله پاک هغه ته جنت نصیب کړی دی امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ په زمانه کې یو لوهارو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ته مخامخ کورو گاونډیو هغه لوهارو هغه با چې کله کار وکړو او لاس کې ورته سټکو او چې کله به بانګ را واغست او سټک په لاس کې او کدا چې چټکړ به هغه به کې کولو عزتمندو هغه چې کله وفات شو چا په خوب ټولې په خوب کې ولا دغولي الله پاک هغه په جنت کې ډېر غټ مقام ورکړو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ولا کته درجه ورکړې و او د امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ په جنت کې د لوهار د دوه گاونډیو ګرځو هغه ته تاسو کو دا په سو باندې هغه ورته وی چې کله په ما کار کو او باندې مې راوغسو نو ما به دا شان د خپل کار به پرې خورو ما به وی چې د الله نوم هغه ستل کېږي چې زه د الله د نوم عزت وکړم عزتمندو ټیم کې مختصر دی نن بانګونه ویل کېږي خو چون کې اړو سودا وایو نه چې بانګ ویل کېږي ایو سره په خپل کار کې هوښیار دی څوک په موبایل کې لګیږي غاړي بجانې لګولي او خپل چې بانګ راوالي نو خېټي شي وی او نه کړه ان عزتمندو د بانګ عزت او قدر چا چې کړه الله پاک چې کوم نه غیله جنت کې اوچت مقام ورکړي الله رب العزت په دې له خبرو باندې عمل کولو توفیق راکړي.